ختم نبوت په حواله سره زموږ په ملک کې یو پورا یو سیناریو یو ماحول جوړ دی او د دې وجه څه ده خصوصا دا چې کوم طاهر وجلی شوی دی د پېښور په عدالت کې کوم نوجوان فیصل چې هغه قتل کړی دی او مردار کړی دی دا ټول دې باندې علماو تفسیرې هم کړي دي او د دا مسله معلومه د ناموس د رسالت د حفاظت بعضې خلک سوال کوي غلط سوال کوي چې یو سړي چې خپل کم یهودړه ام ولده وه هغې وجلې وه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به هغې بدې ردې ویله ګستاخي کوله او هغه په سترګو باندې ړوند و خو په پشکوز یې وله په دې سینه کې ورکېښوده او قتل یې کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې وینه توی کړه بلکې یو روایت کې راځي چې د ګستاخ په باره کې چې هغه قتل شوی و نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی دوه بیزې پکې ښکر هم نه وهي دا وړاندنۍ اصطلاح وه چې خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژبې مبارکې نه اورېدلې وه یعنی د دې اړو څه حیثیت نشته دی نو دې ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات خبره نه وه دا د منصب د رسالت د حفاظت خبره وه چې دا د پیغمبر ذمهداري او امت ته د دې تعلیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسود عنسی په باره کې حضرت فیروز دیلمی رضی الله تعالی عنه راوغوښته چې کله خبر راغی چې په یمن کې یو سړی دی د اسود عنسی په نوم باندې او هغه د نبوت دعوا کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابي چې د ټول شهرت هم د دې واقعې په وجه دی ډېر لوی شهرت حاصل کړی دی او دا ډېره لویه مرتبه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت فیروز رضی الله عنه ته ورکړې وه وی دغه سړی لاړ شه دا د نبوت دعوی چې کړې دا قتل کا لږ ساعت پس دا سړی خو لاړ فیروز روان شو فورا آمنا وصدقنا روان شو تورې واغسته او د مدینې نه یمن څه نږدې نه دی لرې ځای بس فورا روان شو لږ ساعت پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل فیروز واپس راوغواړئ خلکو منډه کړه او فیروز یې واپس راوغوښتو فیروز راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکې مرض یې وفات و ده سترګې مبارکې پټې وې ملاستو چې څنګه فیروز واپس راغی نو خلکو وویې صحابو کوم چې موجود چې یا رسول الله فیروز راغی تاسو ورته څه حکم کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکې ملاستو نو وی ما کېنوئ کېنولی شو فیروز مخامخ ولاړو تاسو مقام ته ګورئ که مخامخ ولاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې وغړولې او فیروز ته وکتل او بیا ورته اشاره وکړه ځه لاړ وروسته چې لږ طبیعت برابر شو نو چا تپوس وکړو چې یا رسول الله تاسو خو فیروز راوغوښتو لیکن څه خو ورته ونه وې نو فرمایل تاسو خبره واورئ فرمایل فیروز مې ځکه راوغوښته چې کیدی شي دا زما او د فیروز اخرنی ملاقاتي او دی چې واپس کیږي او خپل مشن مکمل کوي او راځي نو زه به نه یم وفات به شوی نو ما وغوښتل چې د فیروز دې مخ ته ډېر وګورم د کوم چا مخ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر قتل غواړي دې نه معلومیږي په کوم په ډېر مقدس مشن باندې فیروز روان شوی دی هغه لاړ او اسود عنسی قتل کو خو چې واپس راتلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم واقع وفات شوی دا د منصب د رسالت حفاظت دی کنې په دنیا کې به هر وخت کې یو کس راځي که نه او دی به د نبوت دعوه کوي زه پیغمبر یم او خلک به ځان پسې کوي او په امت کې به د یو لوی فساد ذریعه جوړېږي ځکه د پیغمبر خو ډېر لوی قدر یې که نه په مکه مکرمه کې هېچا دعوه نه کوله چې ازمایښونه و چې مدینې منورې ته هجرت وکړو ریاست مدینه جوړ شو اختیارات او فتوحات شروع شو پته ولګېده د پیغمبر خو ډېر زیات قدر یي نو بیا دا دعوې شروع شوې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل 10 کذابون او دجالون به زما نه وروسته راځي او هر یو به دا دعوه کوي زه نبي یم لیکن نبوت په ما باندې ختم شوی دی بل نبي به نه راځي یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت نه ثابت دی چې د نبوت دعوه کوونکی واجب القتل دی او بل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې ګستاخي کوونکی واجب القتل دی او د هغې وجه دا ده
چې هغلته ګستاخي وشوه ما او تا سره نور پاتې کېږي څه په هغه ذات باندې حملې شروع شوې کوم چې زمونږ دپاره هر څه دی او زمونږ ایمان هم دی او زمونږ هر څه دی زمونږ دنیا هم دی او زمونږ آخرت هم دی چې هغه ځای متاثر شو هغه مرکز ما او تا سره بیا څه نه پاتې کېږي د دې وجې نه د ټولو مسلمانانو ذمهداري ده د ختم نبوت حفاظت د ناموس رسالت حفاظت او ښه به دا وی چې زمونږ عدالتونه فعال وي دا د دې طاهر دا چې قادیاني و او د نبوت دعوې خپل هم کړې وه دا یوازې نه چې هغې پیغمبر منو د نبوت دعوې کړې وه او ده یو ځل توبه ایستلې وه د هغې نه پس یې بیا واپس هم دا کار کوو د 2.5 کالو نه کیس چلېده نو که دا په 2 کاله کې نه دا په میاشت او 2 میاشتې کې دا کیس فیصله شوی وی او ده ته واقعي عدالت سزا ورولي وی نو دا کار به ولې کېده نو کوم ځای کې چې عدالتونه کار پرېږدي خپل او هغه د ګستاخ رسول حمایت شروع کي او دې عدالتونه یو هم سزا نه ده ورکړې دیو آسیا ملعونه ته سزا ورکړه دیو سلمان رشدي ته سزا ورکړه دیو کم یو مجرم د ناموس د رسالت ته حفاظت وکړه سزا ورکړه بلکې د هغې حفاظت یې وکړو په حفاظت رخصت کړو د مسلمانانو ایمان خو بیا د دې اجازت نه ورکړي که نه بیا به داسې واقعات کېږي او دته سزا نشي ورکولی ته د ناموس د رسالت حفاظت کوونکې نه ته په جیل کې اچولی شي نه ورته سزا ورکولی شي نه ته هغه ته مجرم ویلی شي نه ورته ملزم ویلی شي دا د ایمان تقاضا ده که د ده سره د چا څه دښمني وه د دنیا څه دښمني خو نه وه د دې وجه نه زموږ د دې ملک د حفاظت چې کوم زموږ آیین دی د هغې مطابق ژوند تېرول دی او د دې ټول قوم دپاره قوانین داسې جوړول چې د امریکې په خوښه نه وي بلکې دا د الله او د الله د رسول د مرضۍ مطابق د قرآن او سنت د احکامو مطابق چې کوم زموږ د آیین تقاضا هم ده د هغې مطابق قوانین جوړ شي او عدالتونه آزاد پرېښودی شي او فیصلې وکړی شي سزاګانې ورکړی شي دا څنګه عدالت دی چې 20 کاله تیر شي او 30 کاله تیر شي او مدعي مړ شي او مدعی مړ شي او فیصلې لا نه شوي دا دې ته خو فیصلې نه وایي که نه فوراً زر تر زره فیصلې کول که نه بیا که دا نه وي نو عوامي رد عمل به راځي او د عوامو رد عمل بیا ګورې دا د کنټرول نه وي دا یوه خبره نه ده دا کنټرول کول د حکومت لپاره بیا مشکل وي ګورې دا څوک نشي کولی د دې وجې نه ښه دا ده چې د ناموس د رسالت چې کوم قانون دی دا قانون دی فعال کړی شي دا دی عملي کړی شي د دې مطابق د فوري سزاګانې ورکړی شي نو دا ټول فسادات به کنټرول وي انشاءالله.